قرآن کې الله فرمایي چې په دنیا کې د انسان څلور غټ دشمنان دي. څو دشمنان دي؟ څلور. چې څلور دشمنان دي د ټولو نه مخکې قرآن کې الله فرمایي د ټولو نه مخکې غټه دشمن په دنیا کې د انسان نمبر 1 دا دنیا ده. قرآن کې الله فرمایي ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. د انسان د ټولو نه غټ دشمن چې دا دنیا ده. ځکه چې دنیا تا ته میلو شوه، د دنیا په لذات او خواهشاتو کې ته ډوب شوې، نو چې کله تا ته مال میلو شو ګېډه د ډکه شوه، نو ته به خواهشاتو پسې بیا ګرځې. او چې کله خواهشات وایي چې خواهشات در باندې غالب شو، خواهشات در باندې غالب شو، نو الله درنه لاړو زما محترم، الله درنه هېر شو. نو د ټولو نه غټه دشمنه په دنیا کې د انسان نمبر 1 دا دنیا ده. نمبر 2 د انسان د ټولو نه غټ دشمن په دنیا کې دا چې کوم دی نو نفس د انسان نفس دی. وان النفس لاماره قرآن کې الله فرمایي چې دا یو نفس چې تا ته په ګناهونو باندې امر کوي، دا د انسان د ټولو نه غټ دشمن دی. که ستاسو خیال انسان نه په روژه کې الله دا شیطان وتړي دی، بیا هم بعضې پکې بیا هم دي ارامي توبونه کنجرتوب کوي، بعضې بیا هم شته ارامي توبونه. یاره شیطان خو یې تړلی دی، یاره جي شیطان خو یې تړلی ګناه ولې کېږي؟ نو یو شیطان خو دننه تا کې ننوتی دی، هغې ته یې تصور نه دی کړی، یو خو تا کې دننه ګرځي راګرځي، هغه شیطان نفس دی. ما محترم دا دویم غټ دشمن دی د انسان. او دریم نمبر په حقیقت کې چې غټ دشمن د انسان دی دا شیطان دی په حقیقت کې، کوم چې ابلیس دی. قرآن کې الله فرمایي انه لکم عدو مبین. الله وایي دا ستاسو غټ دشمن دی. او څلورم دشمن په انسان کې، په انسانانو کې، په دنیا کې دا ستا بد ملګری دی، دا ستا چرسي ملګری دی، دا ستا پوډري ملګری دی، دا ستا زناکار ملګری دی، دا ستا حرامي شرابي گویا چې بدکار ملګری دی په دنیا کې. ته په خپله ښه سړی خو د بدکار سړي سره کښېنې، صحبت طالح ترا طالح کونه، د بد سړي سره کښېنې په صحبت کې نو ارامي به دنه جوړ شي. د صالحانو عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه یو غل راغی، وایي حضرت ستا په لاس باندې بیعت کومه، خو جي ګوره یو شرط مې دی، غل ته توجه شه، جي بیعت کوم خو غلا نشم پرېښودی، غلا نشم پرېښودی. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته وفرمایل وایي ستا دا شرط د شریعت نه خلاف دی نشم منلی، شرط دی د شریعت نه خلاف دی. تنګ شوی خو نه یې لکه په ریښه ووایم دا واقع پوره کوم. که څوک تنګ شوی نو ما ته ووایي چې بس کړه، لا ټایم خو شته که نه، مړه شوق سره ووایه سبحان الله چې زه پوه شم، مذهب نشته سبحان الله شوق سره بیا ووایه، شاتني اواز نه راځي، شوق سره بیا ووایه سبحان الله. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته وفرمایل وایي ستا دا شرط د شریعت خلاف دی. هغه حضرت بیعت کومه چې زما به ستا ته مینت کومه چې دا یو شرط نه ومنې، چې په دې کې عادي شوی یم، قسم دی دا مینتونه دغه. عبدالقادر جیلانی رحمت الله زه به ستا شرط ومنم، خو زما هم یو شرط ومنه، به زه ستا دا شرط منم، توجه غواړم ډېره. هغه وایي حضرت خوښه مې ده جي ستا یو نه لس منم، بس هغه الله والا خلک و څنګه شرط یې ورته کېښود، توجه غواړم. وایي زما شرط دا دی چې کله د اذان وخت شي نو ته به په هغه ځای کې ودرېږې او اذان به کې الله اکبر، اذان به کې ښه په تیزه باندې چې تا کې څومره زور و. هغه حضرت دا خو ډېر اسان کار دی جي، کور ته لاړې جي، بیعت یې ورته وکړو چې کور ته راغی ډېر خوشحاله جي. د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په لاس مې بیعت کړی دی، خو یو کار دی وایي چې کله د غلا اراده وکړه، سامان وامان یې برابر کړه، د ماسپښین ټیم وایي چې غلا ورته اذان یې وکړه، د کور کې الله چې کله به د غلا اراده وکړه د اذان ټیم به په هغې د به اذان شروع کړه. ښځې ورته ویې دا ته څه کوې چې بانګونه وې، که بانګونو سره یې ډېره مینه ده خو جومات ته لاړ شه، دلته څه کوې، ځان نه دې بانګي جوړ کړی دی، کور کې بانګونه وې. هغه وایي ښځې په شرط اول خو ما ته ډېر اسان ښکاره کېدو، دا که غلا نه لړم او د غلا په وخت کې راباندې د اذان ټیم راغی بیا به څه کوم جي. دا وایي ترتیب ورته د جنګ ومه چې غلا خو نشم پرېښودی. داسې کار یې وکړو جي چې کله د ماسخوتن اذان وشو، اذان یې وکړو، ځان یې مخکې نه رډي کړی وایي ووته بار، چې ووته یو غټه حویلي ده هغې ته ور وړې ده، پته ورته نه وه چې دا د بادشاه حویلي ده، چې ورته ور وړې ده شپه ده، د اوس یو کوټې ته نور نه وته، هغې کې دا جواهرات سره مال غنیمت بلا د دنیا دغه پراته دي. د چې وکتل څادر یې اچولې، څادر یې ورته واچو، څادر یې واچو، دی پکې اوس په سرو جواهراتو په کوټه کې ګرځېده، ځان یې پکې قیمتي شیزونه خوښول. ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور. الله وایي دنیا دوکې والا ځای دی، چې کله د سرو کوټې ته ننوته نو په دوکه کې شته جي، دا شی به قیمتي که دا به قیمتي، څادر به ډکوم نو داسې به بارزم، څادر نه بغیر خو نشم وتلی جي ماشاءالله بیعت ډېره غټه پیدا وکړه جي، ډایرکټ مې د سرو په کوټه باندې چاپه وواله، بیعت ډېره غټه پیدا وکړه جي. وایي چې کله یې څادر سو ډکو راوته دې غولې ته راووته، صبحي اذان پې وشو، د څادر کېښود او اذان یې شروع کړه. چې اذان یې شروع کړه خلکو دا څوک دی چې د کور مخ ته اذان وکړي، ټول وزیران او نوکران او چاکران بار راووتل. د چې هغه ولیدل یره پرې راله، دستې کې ځان دغه کو مونځ ته ودرېده، چې مونږ دې شروع کړه، ټول ورته شاته ناست دي اوس، چې دا څوک دی چې د کور په منځ کې اذان هم وکړه، زه په کور په منځ کې په مانځه هم ولاړ دی. توجه وغواړم. وایي چې کله مونځ ختم کړه، د سهار د جمعې ټیم و،
هغه ټول ورپسې جانمازونه چورو چې حضرت مونږ له جمع راکړه. ده ورته په شاو کتل ویده خو جمع نشم ورکولی. وایي تاسو ته پته چې څوک یم؟ هغه هر څوک چې حضرت مونږ له جمع راکړه چې د جمع نه بعد کې خبرې کوو. ده ورته اول ما سره خبرو کې تاسو ما پېژنئ زه څوک یم؟ هغه وایي د پېژنګلو نه خبره ورته ده داسې الله والا مونږ ته کوم ځای ملاوېږي چې زمونږ د کور په منځ کې اذان هم کوي او بیا مونځونه هم کوي. ما ته جي بوزه ښکار. هغه ورته قسم دی غلی یم جي غلی یم ستاسو د کور نه مې غلا کړ. هغه وایي دا جي وایي دا وایي خپله بزرګي په دې مه پټوه حتی تر دې پورې چې کله په مصله باندې ودرېده د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه بیعت مخې ته شو. وایي قسم دی حضرت اواز یې وکړ چې شرط داسې شرط ایښو ما وایي صحبت صالح تو را صالح کنه د صالح په لاس کې مې یو پیر لاس ورکړ. هغه د صبحۍ جمع چې مې وکړه قیامت سبا شو خو بیا مې غلا ونه کړ ټول څوک سره. سبحان الله. بد ملګری ده ما محترم. ما وایي بد ملګری دا ستا د ټول نه غټ دشمن دی. सलाम